ډوډۍ کې به غوښه واغسته او جیب ته به یې واچوله، غلا به یې وکړه یا به یې پټه کړه یا به یې ناشکري وکړه. لایکی کې شعر کې د الله د رضا دپاره، صرف د الله د رضا دپاره. اوس شعر کا بیا به د هیر شي. او لایکی کا خلکو ته شعر کا نه، خلک به انشاءالله د قرآن درس اوري او موږ ته به اجر ملاوي. دا صورت مائده 114 نمبر آیات نه والے تر 120 نمبر آیات پورې ویډیو اخیره پورې ګوره انشاءالله. دا ګوره منځ کې داسې خبره کړه کنه چې ستا به ورته اریان شي او داسې زبردسته چې ستا به سره ایمان زیات شي. او دا ګوره قرآن به پکې هم ښایي او پکې به ورته د اردو ترجمه وي او په پښتو کې به هم مولوي صاحب بیانوي. نو ویډیو اخیره پورې ګوره صحیح ده. او راکي موږ ته خوراک او ته غوره بهتر خوراک ورکوونکی. قال نو فرمایل الله انی منزلها علیکم، یقینا زه رالیږونکی یم دې لره تاسو باندې. ستا سوال می قبول کو. فمن یکفر بعد منکم، نو چا چې ناشکري وکړه رستو د تاسو نه، فانی اعذبه عذابا، نو زه به سزا ورکم دلره داسې سزا لا اعذبه احدا من العالمین، چې ما به سزا نه ورکړي یو تن ته د مخلوقات نه. دا به زه قبول کم، تیار خوراک به د اسمان نه راشي دسترخوان، خو که بیا چا انکار وکړه ناشکري وکړه دا به وخت وخت خورئ، ذخیره کوئ به نه. نو دی تینا ذخیره شروع کړه او سره دی اسمان نه الله تیار خوراک دسترخوان را لېږه او دی به خوراک سکاک کو. خو چې کله یې ذخیره شروع کړه، ناشکري شروع کړه، انکار یې شروع کړه، نو الله ولا سخته سزا ورکړه. بد لیوګانې ته جوړ کړه او خنزیرانې ته جوړ کړه. لږه موده ژوندي او بیا مړه شو، مردار شو. حالات ذکر کی احوال. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او کله به چې وی الله ای عیسی زوی د مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آیا تا ویلیو خلقو ته اتخذونی انسی ما لرا و امی یا مور زما لرا الہین حاجت روا مددگار من دون اللہ بید اللہ نا. دنیا کی خلقو د عیسی علیہ السلام عبادت کرے دے او د بی بی مریم علیہ السلام عبادت شوے دے. د دې ځای نه بس اوس درس شروع شو او اخیر پورې ګوره او ووره او خو شعر کې لازمي. وآیتا منکا او نخبی معجزه بی استا طرفنا. آسمان نه چې کله الله یو خاص نعمت را لیږي، خو په ژبه د عیسی علیہ السلام دین بعض خلق دا استدلال کوي چې نبی علیہ السلام د الله ډیر لوی نعمت الله دنیا ته راولېږه، نو دغه ورځ به منګه عید ګرځو، عید میلاد النبی. نو موږ ورته جواب کې وایو چې دلته خو عیسی علیہ السلام الله ته سوال کوي تکون لنا عیدا. نو عید میلاد النبی خو نبی علیہ السلام الله ته سوال نه دی کړی چې زما د پیدایش ورځ اختر وګرځي. په لسان د پیغمبر نشته، په لسان د صحابه نشته. او دلته چې کوم مائده لوی نعمت الله را کوزي، نو دا په لسان د عیسی علیہ السلام را کوزي. نو دواړو کې ډیر فرق دی، یو په بل قیاس کول فارق دی. تکون لنا عیدا چې وګرځي موږ لرا اختر، لاولنا حاضر لرا واخرنا رسترون لرا، وآیتا منکا او نخا معجزه ستا طرفنا عیسی، ورزقنا وانت خیر الرازقین. او راکی موږ ته خوراک او ته غوره بهتر خوراک ورکوونکی. قال نو فرمایل الله انی منزلها علیکم، یقینا زه رالیږونکی یم دې لره تاسو باندې. ستا سوال می قبول کو. فمن یکفر بعد منکم، نو چا چې ناشکري وکړه رستو د تاسو نه، فانی اعذبه عذابا، نو زه به سزا ورکم دلره داسې سزا لا اعذبه احدا من العالمین،
چې ما به سزا نه ورکړي یو تن ته د مخلوقات نه، دا به زه قبول کم، تیار خوراک به د اسمان نه راشي دسترخوان، خو که بیا چا انکار وکړه ناشکري وکړه دا به وخت وخت خورئ، ذخیره کوئ به نه. نو دی تینا ذخیره شروع کړه، ډوډۍ کې به یې غوښه واغسته او جیب ته به یې واچوله، غلا به یې وکړه یا به یې پټه کړه یا به یې ناشکري وکړه. نو الله وایي که تاسو انکار وکړو کفر وکړو ناشکري وکړه نو بیا به سخته سزا. نو دا سوال الله د دې قبول کړ او سره دې اسمان نه الله تیار خوراک دسترخوان را لېږه او دی به خوراک سکاک کو. خو چې کله یې ذخیره شروع کړه ناشکري شروع کړه انکار یې شروع کړ نو الله ولا سخته سزا ورکړه. بد لیوګانې ته جوړ کړه او خنزیرانې ته جوړ کړه، لږه موده ژوندي او بیا مړه شو مردار شو. حالات ذکر کی احوال. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ او کله به چې وی الله ای عیسی زوی د مریم اانت قلت للناس آیتا ویلیو خلقتا اتخذونی انسی مالرا و امی یا مور زمالرا الہین حاجت روا مددگار من دون اللہ بید اللہنا. دنیا کی خلقو د عیسی علیہ السلام عبادت کرے دے او د بی بی مریم علیہ السلام عبادت شوے دے. نو قیامت کی با اللہ عیسی علیہ السلام تو وی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ آیتا خلق تویلیو چی ما الہ نسی زما مور لرا الہ امنی بید اللہ نا. قالا نوی عیسی علیہ السلام پکار خداوه چې خپل صفای پیش کړي وي. نو عیسی علیہ السلام سوئی سبحانک پاکیدا تعالی الله ما یکون لی ندی مناسب مالرا ان اقولا چیزوه ما هغه خبره لیس لی بحق چې ندا مناسب نخای ما سرا نامناسب وینا ز څنګه ویل شي. مفسرین لکی کله چې عیسی علیہ السلام ته الله دا خبرو کی انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين نو عیسی علیہ السلام پر بیدوش سبحانك پاکی د تعالی الله ما يكون لي ندی مناسب نخای ما سرا ان اقولا چیز ویناو کم ما هغا لیس لی بحق چندی ما لر مناسب ان کنتو قلته کچرتما ویلی دا خبر بالفرض فقد علمته نتا تپتا دا تعلمی. اول خدا زما شایانشان ندی ما لرا روا ندی جائز ندی مناسب ندی زما خلب دی خبر نه جوړیږي او که بالفرض ما دا وینا کړي فقد علمته نتا تعلم دیتا تپودا تعلم ما فی نفسی تپوهیږي په هغه چې زما زړه کې دي زما د حالاتونو خو ته خبرې ولا اعلم او زن پوهیږي ما په هغه فی نفسک چې ستا ذات کې دي ستا د ذات نه ستا د علم نه څه خبرې. انک انت علام الغیوب یقینا تو پوهی پپټو هر څه باندې پوهی. ما قلت لهم ما ندی ویلی دیتا ما امرت لهم ما وینا ند کړی دیتا الا مگر ما هغه امرتنی به چتارت امر کړی دے ستا خلاف میں گف نه دے کړی او تا چې را تاسو ویلی دین واغه می رسول دی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ندی ویلی ما دیتا حس مگر هغه چې تا ما ته وینا کړی داغه ان اعبد الله او تا دا وینا کړی وا ان اعبد الله بندگی خالص کا یو الله لرا ربی چې زما پالون کې دے وربکم او استاسو پالون کې دے وکنت علیہم شهیدا او ومز پدی بیان کوونکې ما دمت فیهم
سوچ اوم دی کی سوچ ز دی کی ژوندې اوم پیغمبرم نو ما دعوت ورکړې دی بیان مې کړې دی فلما توفیتنی نو هر کلا چې تا پورته کړم واغستم اسمان ته دې پورته کړم بیا دې واپس راولېږلم بیا دې را منې مرګ راویست كنت انت الرقیب علیهم نویت دی باندې خبردار د دینا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وم دیتا بیان کون کے ترسوچ وم دی کی فلما توفیتنی نکل چتا پور تکڑم واتی غستم كنت انت الرقیب علیهم نویت خبردار پدی وانت على كل شيء شهيد او ته هر سبان دی حاضر ناظر ان تعذبهم فانهم عبادك کته ول سزا ورکې نستا بنديان دي تا نسوک تپوس نشي کوله کته ول سزا ورکې نستا بنديان دي تا نسوک تپوس نشي کوله وان تغفر لهم او کته ورته بخنه کوي فانك انت العزيز الحكيم نو ته ضرور غالب الحكيم حکمت والے العزيز کته یو کافر ته بخنه کوي نو ضرور کول شي الحکیم او که سزا ورکي نو تا نسوک ته پوښتنه کوي ته حکمت والے قال الله ابوي الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا رز د قیامت فائدہ ورکي رښتینو لرا صدقهم رښتیا د دي عیسی علیہ السلام رښتینه او رښتیا ویلیو نو الله به ولا فائدہ ورکړي او دا بېمانه دروغجنو نو الله به ولا سزا ورکړي لهم جنات تجري من تحتها الانهار دی لرا باغونه دی بهیږي با لاندې د ونو داغي ولی خالدین فیها ابدا همیشه به پاغي کې همیشه رضی الله عنهم خوشال دی الله د دینا ورزو عنه او دی خوشال دی د الله نا الله راضی دی د دین او دی راضی دی د الله نا ذالک الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی دا او دا کامیابی ولدا لله ملک السماوات والارض زکه چې اختیار د بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې وما فيهن او هغه چې دی دواړو کې دي لله خاص د الله دی لله خاص الله لره دی بادشاہت د اسمانونو د ځمکې وما فيهن او هغه چې دی دواړو کې دي وهو على كل شيء قدير او دغه الله په هر څه دی قدرت لرونکی ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله درزا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د غړېدو په زولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی و دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله
او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي چې هغه غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه، که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله، یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ، یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ، په واتساپ باندې چاته چې ولېږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده، انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي. انشاءالله داسې به کوو که نه، الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي، او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا، او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش، او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا، او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. امین ثم امین. او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایئ. نو څه رالیږئ نه، خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.